هغه د خلی الفاظ داو داسې وخت به راشي داسې زمانه به راشي چې مبتدی سړی به څښاک اخلي خو د هغه په لاس کې به د څښاک لوټ خوله کوي هغه د یتیمانانو کفیل هغه الله جل جلاله په میدان کې ودرو قرآن چې کومه دفاع کوله په ابواب البر کې چې د یتیم کفیل به څوکي د یتیم کفیل به هغه چې په هغه کې د تهذیب الاخلاق صفاتی ولكن البر من آمن بالله نیکی کوونکې هغه څوک دی من آمن بالله چې دی موحدي دی مؤمنین دی کلک موحدي وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین دغه د تهذیب الاخلاق والا داعی دغه موحد سړی وآت المال عقیده برابر ده د بل مال اخري وآت المال على حبه ذوي القربى مال ورکي سره د دینا چې د مال سے محبت دے سره د دینا چې د الله د توحید سے محبت دے چاہتے ورکی ذوی القربى والیتاما والمساکین دا قرآن داعی دا یتیم تا مال ورکی اغا دا قرآن ڈاکو اغا دا یتیم دا مال ڈاکو اغا دا یتیم مال حڑپ کئی دا صرف اغا خلق دے چھ پا قرآن جوڑ خلق دے نو پا قرآن جوڑ خلق دا دا یتیم دا مال دا دفاع کئی گویا کہ دا اجتماع دا یو تنبیه خبرداري ورکوي چې د دې جماعت مشران د دې جماعت چې کوم قائدین دي دا ان شاء الله الرحمن دا ورسره د یتیم کفالت کوونکي په هر میدان دي په هر علاقه کې خپل عالم خپل مقرر خپل مدرس دا د مبتدی په سر باندې ولاړ دی ورته وایي چې ته په دغه مجلس کې دا مال خوري د حیله اسقاط په نومې خوري ځان ته دیوبندی ګلابي دیوبندی وي دا په قرآن کې نشته دا په سنت کې نشته دا ستا خپله خود ساخته مروج اسقاط دی کم چې شرعي اسقاط دی د هغې دپاره علامه شامي لس شرایط ویلي دي دا د هغه چا کار دی چې د هغه اخلاق په قرآن باندې جوړي او چې اخلاق په قرآن جوړي قرآن دغه داعی تا دغه د وخت داعی تا داسې عجیبه بشارت ورکوي ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا رستو ای دا ولی دتا کافور ملاویگی ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا دا هغه داعی دی دا هغه مبلغ د قرآن دی دا هغه د توحید او د سنت داعی دی ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا د ظالم د لاسا د خبیث د لاسا د دغه تنور د خېټنا د یتیم مال را وښکلو او د یتیم ته په خولې کې نوړی ورکړله دا هغه داعی دی زما عزتمندو دا څوک دی دا په قرآن جوړ داعی دی نن سبا زما عزتمندو که تاسو سوچ وکئ فکر وکئ په معاشره کې یو لوی ظلم د یتیمانانو سره روان دی پلاری مړ شي او د هغه د سر سوری ختم شي او بیا زما عزتمندو دا هغه مال په مختلفو طریقو سره خوړل کیږي ان شاء الله الرحمن دا اجتماع دا د دې آواز ورکوي چې زمونږ مشران استاد محترم استاد مشفق علامه طیب طاهری چې څنګه په نورو میدانونو د هغې خدمت نمایا دی نو یو خدمت پکې دا دی چې هغه بالفعل د دې ځینه د ټول عالم د یتیمانانو کفالت کوي او د قرآن په رڼا کې کوي الله جل جلاله دی دا مشن د دنیا ګډ ګډ ته ورسوي واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین. محترم حاضرینو علماء کرامو بیانونه شروع شوي دي کافی علماء
سټیج باندې تشریف فرما دي ان شاء الله د نشست کې د نور علماء کرامو نه علاوه د اشاعت توحید و سنت صوبہ سندھ امیر محترم حضرت مولانا حسین علی صاحب ناظم اعلیٰ مولانا عبید اللہ ہزاروی صاحب آئیم تشریف فرما دی او ورسرا دا مولانا مفتی مجتبہ عامر صاحب او مولانا مفتی محمد آیاز صاحب دا غی بیانون انشاءاللہ شروع کی دون کی دی ټول مرګرو ته درخواست دی چاوی پنڈال ته تشریف وروړي بازارونه وغیرہ پرېږدي نور تقاضې به تاسو پوره کړي او دلته پنډال ته راشئ چې کوم مقصد دپاره راغلي نو هغه مقصد خپل حاصل کړئ بل دویم علماء کرامو ته ډېر په ادب سره عاجزانه درخواست دی چې موږ ته مخکني ورځ علما بیانونه سپروني دوم پاتې دي او کوم چې دی خپل نو اخو دی او نن اخري ورځ ده نو ډېر مېلمانه به راځي ځکه پرون پکې مېلمانه راغله بیا هغې کې زمونږ څه وس نه رسي او مېلمانه بیانونه وکړي او علما کرام هلته پاتې شي چونکې هغوی له موږ وخت ورکړي وي کوشش زمونږ دی چې هغوی بیانونه وکړي نو که دغه ملګري انصاف نه کار والي او خپل حدودو کې دننه خپل هغه بیانونه هغه ټیم واخلي نو انشاءالله چې هغوی ته هم څه وخت میلو شي او که نه وي نو د هغوی دا وخت اغستل دا به همدغه وي چې کوم ملګري علما همیشه دا وایي چې به انصاف کوئ خپل حق هغې کې دننه د بل حق اغشتل ای باندې قبضه کول هغه ختمول ناجایز دي نو علماء لا پکار دي چې خپل حق خپل وخت مناسب هغې خپل بیانونه کوي چې ټول علماء کرامو ته ټیم میلو شي اگر چې علماء کرام به موږ نه څه ګیله نه کوي خو بیا هم د هغې د هغه ضلعې ذمه دار د هغې ملګري وي د ضلعې کسان وي او هغوی بیا ګیله کوي چېرې زمونږ ضلعې امیر صاحب ته ټیم میلاو نه شو زمونږ د ضلعې فلانکي خطیب ته ټیم میلاو نه شو نو بیا دا ټول کال زړه کې دغه نفرتونه هم پراته نو دا څومره چې کېږي موږ چې کوم ټیمونه ورکړي ترتیب سره نو هغه که صحیح چلیږي نو زیاتي نور هم پکې راځي خو که چېرې دغه ملګري هغه خپل حد نه تجاوز وکړي نو بیا د نورو حق ووایي او بیا د هغې ذمه دار به هم هغوی وي موږ نه به ملګري چې بیا ګیله نه کوي نو بار بار موږ هر چا ته نه شو ویلی که چاته ووایم چې 10 منټه یا 15 منټه دا راته مه ووایه دا راته مه ووایه چې دا نو بس زه لږ کوم نو چې کښېني نو بیا چې کله موږ ورته وایو چې راکه بس کا نو لږ د کله بعد به پکې داسې ډېر غصې انداز کې مو ګوري نو به هر حال منګه درخواست کو علماء کرامو ته چې لږ لږ ټایم چې حاضري وشي نمایندګي وشي او ټول ملګري نن لوی علما د پنجاب علما د سند علما د بلوچستان علما دا ټول پاتې دي او د خپلې صوبې اکثر علماء کرام هغه پاتې دي او نن اخري ورځ ده ځکه اخري ورځ باندې بیا د چا بیان شیخ صاحب حکم دا دی چې په هغې کې به د چا بیان نه نو ځکه مېلمانه به راځي نو موږ کوشش دا کوو چې نن موږ او بیا ملګري دا هم وایي چې نه بس 10 بجې هم بس کوي نو چې 10 بجې هم بس کوي او ته ګنټه تقریر هم کوي نو بس شپږ اته کسان به تاسو کوي او نور دی نه کوي نو موږ که چېرې په وخت باندې خپل ټیم مطابق هر یو کس بیان کولی نو موږ به 10 11 بجې بس کول بېګا 2 بجو پورې خبر ورسېده نو ټولو ته درخواست دی علماو ته کوم سټیج باندې تشریف فرما دي یا راتلونکي دي زما اواز به اوري نو بار بار مزه هم نه کوي او مناسب هم نه نو ناظم صاحب هر یو له ټیم ورکوي چې دومره ټیم ځان له به ورته وایي لوډ سپیکر به نه وایي هغوی له پکار دي چې د هغې نه 2 منټه مخکې بس کړي او وروستو نه
زه ناظم صاحب ته خواست کوم چې هغه مخکې کاروي شو تاسو اپر دیروله دا ګوره اپر گدون امازه والا دا مولانا محمد زاہد صاحب و مولانا مفتی اکمل صاحب ایدا اگر لګل دي چې 10 بجې دی هغه مهمانخانه تراجم شي اپر گدون امازه والا شورا دا هغه د 10 بجې مهمانخانه ته دل تراشي اپر گدون امازه والا 10 بجې مهمانخانه تراشي مفتی محمد اکمل صاحب دا غي دا چټرا لګل دي چې تاسو 10 بجې راشي دی اجلاس ته بل ملګری کوشش کوي چې کوم زمونږه انتظامی والا دي د ثوابه ناغي سره مکمل تعاون کوي حضرت مولانا محمد حسن صاحب امیر ضلع پونیر هغه تفاس کوم چې مې کې تشریف وروړي او دا بل اعلان دی دا طلبه توحید و سنت ممند جلسه اجلاس 9 بجے دارالقرآن پنجشیر کې لاندې بیسمنٹ کې وکړي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا بيع ما ليس عندك أو كما قال عليه الصلاة والسلام ملګرو طرفنا معاملاتو بارک خبره کولو معاملات چونکه یو وسیع موضوع ده دا غیر ډېرې پهلو دي هغې کې صرف کمایت کریمه او حدیث مبارکه ما تلاوت کړي دي دا غي ضمن کې لږه خبره کو تفصیلی خبرې کولو د تفصیلی خبرې د زده کولو موقع جلسه نه ده صرف یو فکر اغستل دي دنیا کې درې قسمه نظامونه د معیشت رایجو یو د دنیا نه ختم شوی دی چې هغه نظامی معیشت د اشتراکیتو د چا بخپل ملکیت نه بس خورا اس کا اغوندا او سچې غټې دا بستا ذاتی ملکیت سرمایه نه دویم یو بل نظام دی چې مغربي دنیا کې داغه چرچا دا چې هغه سرمایه دارانه نظام ورته وي داغه بنیاد پدې دی چې څوک څومره سرمایه جمع کوي او په څه طریقه جمع کوي پدې کې انسان آزاد دی دا وجه ده چې د هغې د معیشت بنیاد چې دی نو هغه په سودي نظام باندې دی ځکه چې په هغې کې په جمعوارۍ او آمدنۍ کې هغې ځان د څه ضابطې پابند نه ګڼي دریم نظامی معیشت هغه د اسلام دی هغه د عدل و انصاف د افراط او د تفرید په منځ کې دی چې هغې کې د سرمایه د جمع کولو پابندي هم نشته خو په هغې کې مسلمان د دې پابند دی چې د دې سرمایه جمع کولو حاصلولو به ته د څه حدودو څه د احکامو څه د ضابطو پابندي په دې کې به آزاد او خود مختار نه
قرآن کریم کې هم الله څه ضابطې بنیادی ذکر کړي دي، احادیث مبارکو دارنګ فقهاو بیا د هغې تشریح ذکر کړې ده. قرآن کریم کې کوم آیت کریمه چې ما تلاوت کړی دی دا د ټولو معاملاتو دا غستلو خرڅولو د ورکړه راکړه یو بنیادی اصل الله ذکر کوي، خطاب کوي ما او تا ته منونکو د دین اسلام ته چې هغوی ځان ته مؤمنان وایي. یا ایها الذین آمنو، او د ایمان خاوندانو چې ایمان دعوه مو ده د دې راتلونکو خبرو پابندي به کوئ. هغه خبرې دا دي لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، په ناجایزو طریقو د یو بل مالونه مه خورئ. څه ناجایز طریقې ما ورته یې پېژنو، غلا ده، ډاکه ده، دوکه ده، بل څه دي. دغه طریقې هم څه د ناجایزو طریقو د مال د حاصلولو دي. ورپسې الله وی د یو بل نه څه ګټه تاسو منافع حاصلوئ، د هغې د شریعت د اصولو د لاندې څه د ضابطې لاندې به وي الا ان تکونه تجارتا، مګر که تجارت وي نو ټیک ده، خو د تجارت دپاره الله اصول ذکر کوي عن تراض منکم. بس دې ځای کې د ټول تجارت بنیادی اصل الله ذکر کو چې دا بس تاسو د یو بل سره په رضامندګۍ باندې وي. تجارت څه شی دی؟ بیع او شراء، مبادله المال بالمال بالتراضی. ترازی ټکی قرآن ویلی دی او تجارت کې دغه مبادله المال بالمال، مال په مال بدلول. مال څه شی دی؟ فتح القدیر تفسیر د مال کی المال اسم لغیر آدمی خلق لمنفعته المطلق شرعا. مال هر هغه شی دی چې هغه د انسان نه علاوه، حر انسان مال نه دی. دی وجه نه خور لور په سر پیسې ځان لا غستل حرام دي. خلق بچی تختی، زنانه او بیا خرڅی حرام دي. انسان حر انسان مال نه دی، اسم لغیر آدمی. د دې انسان د فائدې دپاره پیدا دی، خو شرعا د هغې نه فایده غستل جایز دي. تا ته یو قانون معلوم شو تجارت په کم کار کې سیز کې جایز دی، شرعا د هغې نه تاله فایده غستل جایز دي. مرداره ته ووته، خلک بازارونو کې مردارې خرڅوي، چرګان او غوښې. ولې؟ مال نه دی، ځکه انسان له ته هغې نه فایده غستل حرام دي. سپي له به یې نه راوړې مرداره وشوه، تا دې فایده واغسته، خورې نه، سپي له به یې هم نه راوړې. فقها وایي وینه بهیدونکي حرامه ده، دا مال نه دی. شراب او منشیات حرام دي، مال نه دی، ځکه تا ته د هغې نه فایده اخیستل حرام دي. کوم شي نه چې تا ته فایده اخیستل حرام دي هغه مال نه دی. تجارت به په مال کې وي، اخیستل خرڅول به د مال وي. نو چې یو به محل د تجارت هغه شرعا هغه شی وي چې په هغې کې فایده اخیستل انسان له جایز دي. دویم د ورکړه راکړه طریقه به د شریعت مطابقي. قرآن کې الله د مال د پر دو صفتونه ذکر کړي، حلالا طیبا. دا دو ټکي ولې ذکر کړي دي؟ یو د دغه چیز ذات حلال دی، تاله ته فایده اخیستل حلال دي. دویم طیب دی، د هغې طریقه د حصول د شریعت مطابق ده. یو صفت پکې نه یا مال نه دی، تاله ته فایده اخیستل حرام دي. د هغې مثالونه ما ذکر کړو. یا د هغې د حصول طریقه د شریعت مطابق نه ده، حرام دي، خوړل حرام دي. د حرامو اثر څه دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام وی کل لحم نبتا بالسحت. کم غوښه چې د انسان د حرامو نه زرغونه شوه نو دا د جهنم د سیزلو لایق ده، په جهنم به سوځي. دغسې نبی علیه السلام د هغه تاجرانو ذکر کړی دی، تجارت کوي خو د شریعت په طریقه نه کوي. التجار یبعثون یوم القیامت فجار. تاجران به د بدکارو په صف کې پاسي.
الا من اتق الله وبر وصدق. الله نه ویرید، د الله د اجازت مطابق په هغه شي کې تجارت وکړو چې ولا تجارت پکې جایز دی، او په هغه طریقه یې وکړو چې پکې تجارت جایز دی. رښتیا یې وي، نیکی پکې اختیار کړه. الا من اتق الله وبر وصدق. دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې بالعکس فرمایي، فائدہ د حلال صدا من اکل طیبا وعمل في سنة وامن الناس بوائقه دخل الجنه. درې خبرې د ایمان نه پس د جنت ضمانت ده. هغه کې اولنې خبره من اکل طیبا، ځکه دا وروستو عمل دا د حلال رزق منی بنا ده. من اکل طیبا حلال خوراک دیو کو، وعمل فی سنة عمل د شریعت مطابق، وامن الناس بوائقه خلق دې د ضررونو نه په امن شو، دخل الجنه، بس داري جنت ته تللی. اتق المحارم تكن اعبد الناس. حرام نه ځانو ساته، ټول خلقو کې لوی عابد به ته جوړ شي. وای عابد جوړ شم، د حرامو نه ځان ساته. دا خو دې پورې ما خبره وکړه، خو لا خبره مې کړې نه چې کم جایز دي پکې او کم ناجایز دي. دا به د دې نه پس ته ځان له تجسس کوې، تپوس به کوې. حدیث کریمه مې تلاوت کړی دی، د هغې 4 جملې دي، د هغې مختصره خبره کوم، بیا خبره بس کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یحل سلف و بیع. قرض او بیع دواړه حلال نه دي. د دې جملې څه مطلب دی؟ د دې جملې مطلب محدثینو مختلف ذکر کړی دی. یو مطلب د دې جملې دا دی، دی شریعت کې یو بیع ده، هغې ته بیع العینه وي. دې کې وي بیع العینی حرمت مراد دی. اجمالی طور نبی علیہ السلام د بیع العینی ډیر بد ویلی دي. نبی علیہ السلام وی اذا تبایعتم بالعینه، تاسو چې بیع العینه شروع کړئ، واخذتم اذناب البقر، د غواګانو لکۍ ونسئ، زمینداری ته کار ووایئ، او ورضیتم بالزرع، زمینداره باندې ځان خوشاله کړئ، وترکتم الجهاد فی سبیل الله سلط الله علیکم الذل، الله به د باندې ذلت مسلط کی. د دې نورو خبرو سره یو بیع العینه ویلې ده. بیع العینه څه شی دی؟ هدایه چې کوم د هغې تفسیر او صورت ذکر کوي هغه دا دی. او زمونږ معاشره کې وګوره چې خلک یې کوي او که نه کوي. سړي قرضو ته ضرورت دی، پیسو ته، تا ته وایي پیسې راکه دومره، که پیسې ورکوې چې یاره ماله به په دې باندې ته دومره ګټه راکوې، نو یا خلک بو چې سود یې وکړو. وایي نه نه سود نه کو به زه. ښه نو څه چل کوې؟ ګټه خو کوې. نه نه داسې به وکړو که نه، ته خو 1 لاک روپۍ غواړې، دا د 1 لاک روپو غاړې دی، زه به تاله د 6 میاشتو په نیټه په 1 لاک او په 20,000 درکم، مثال په طور. هر شی چې دی هغه سړي نه ګاډی پکارو نه څاروی پکارو، د هغه پیسې پکار وې. د 1 لاک شی پې تا په 6 شلې خرڅ کو، هغه یوړو ځان له په 1 لاک خرڅ کو، ځان له 1 لاک روپۍ نغدولې، نغدې کړې. په ځای د دې چې تا 1 لاک ورکړی وې، هغه ته بس تا 1 لاک وي، نو تا هغه له 6 دې پې واړولې د عین په شکل، د مبیعي په شکل. دې ته بیع العینه وي. ښه هدایه وي فيه اعراض عن مبرة الاقراض. په دې کې د قرض چې کوم تا ته اجر او ثواب میلاوېده، د مسلمان ضرورت دې پوره کو، تعالی الله اجر درکاو، د هغې نه دې خبره واړوله، د قرض نه دې څه ته واړوله؟ د بیع ته، بیه دې ته جوړه کړه. حقیقت کې هغه 1 لاک روپۍ ورکولو، د 1 لاک روپۍ شی تا ورکړی دی او د هغه نه دې په 6 شلې زره واخیستې. دا راشئ ګورئ بازارونو کې. ښه دقه خلک کوي، عام لین دین والا دا معامله کوي. لا یحل سلف و بیع، نبی علیہ السلام وی حلال نه ده ګورې دا معامله، دا معامله حرام ده. دویم صورت لا یحل سلف و بیع. یو سړی وی دا شی په تا خرڅومه، ته خو د دې ماله
روپۍ راکای خو زما په 100 روپو کار نه کیږي ال در باندې خرڅوم چې 100 روپۍ به سره مال قرض راکای چې زما کنده وشي لا يحل سلف وبيع او بل حدیث کې راځي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بيعتين في بيعه په یو بیع کې بل بیع شرط کول دا د ناخلم خو په شی شرط چې دا به بکی دا حرام دي من دي زمونږ معاملې نن سبا ټولې د دین ډکې دي دویمه جمله ولا شرطان في بيع بیع کې غیر مناسب شرط لګول دی حدیث کې شرطان دي یو شرط د عقد سره مناسبي ما ته بم شی زما ولکای دا شټ دا شرط خو بل غیر مناسب شرط هغه شرط چې خرڅون کې لا یا فائدہ ده یا غستون کې لا فائدہ ده یا مبيعي لا فائدہ ده کاغه اهل د انتفاعي دا گاڑی در منی خرڅوم خو په دې شرط یو میاش په بدی کې زه ګرځم چې سو می بل نه دی اغسته هغه پوری په دې کور کې اوسېګم چې سو می بل نه دی اغسته دا شرط د بیع سره لګول دا شرط فاسده دی او دا شرط فاسده سره بیع فاسده ګرځي او بیع فاسده په حکم د ربا کې دا او کل ذالک ربا کتاب الشهادت د هدايه وګورئ نو دا زمونږ معامله کې ټول روانې دي په معاشره کې دا غیر شرعي معاملې دا د سود معاملې دي بل ته هوایي سود دی سود خوري دا زما استا په دې اغستو خرڅولو کې درېمه جمله د حدیث دا ټیم پورا شو دا جملې پورا کوم اجازه ته بس کوم درېمه جمله دا دا هغه شی فائدہ غستل ولا ربح وربح ما لم يضمن دا هغه شی فائدہ غستل چې داغه تاوان ستا په ذمہ پریوزي ربح د ما لم يضمن څه شی دی تجارت حلال پدې دی چې کله ګټه کیږي نو کله پتا تاوان پریوزي کم شی چې تاوان ستا په ذمہ نه پریوزي په دغه کې ګټه کول حرام دی مزاربت ولی حلال دی زکه چې پاغي کې ګټه مشته تاوان مشته خو زمون خلک مزاربت کوي حالان کې سود کوي وره خو خیا او پویا خلک په مزاربت کوي ګټه تاوان شریک دا ټیک دا ټکه د دې هدا پوری ټیک دی خو مثال ک تاوان شوم په دواړوي ک ګټه شوم په دواړوي دا معاملې ټیک نه ده ګټه چې کیږي دا با په مزاربت کې دواړه شریک تقسیمي حساب د ګټي معلومي سر به د ګټي معلوم نه خو تاوان کو شو لمبه به د ګټي نه پوره کولې شي کله په ګټه کې تاوان نه پوره کېد رأس المال د پیسو نه به پوره کولې شي کار کوونکې مهنت کوونکې منی د پیسو تاوان نشتا نو دا ګټه تاوان شریک څنګه شو شریک بدیدي د یو سرمایه لاړه د یو مهنت لاړ کال او دوت کال مزدوري کړي وای شي او ته ملونه شو د پیسو تاوان هغه پیس مهنت کوونکې باندې مضارب باندې نشته غوړې په شریعت کې زمونږ عام معاملې ټول خلک چې مضاربت کوي په دې طریقې کوي خطا کوي ځان مضاربت کم صرف د معاملې چې ځای نو غوړې په معاملې کې ځان پویا کوي ربح د مالم یزمن داوم دا شیطا غسته دی قبض کړي دی نه دی بارو بار دی پچا خرج کو پدی کې ګټه حرام دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دی نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يباع الطعام حتى يقبض ابن عباس وی هر شی پشان د طعام دی ولی وجدادا کم شی چې تا چانه غسته دی قبض کړي دی نه دی داغه سره هلاک شو داغه هلاک دی ستانه دی کتا پیسې ورکړي پیسې بدل کړي کدی نه دی ورکړي پیسې ورکول نشتا چې کله داغه تاوان پاغه پریوزي نو د دې د وجنه داغه ګټه دا تعالی حلال نه دا ګټه حرام ده نو د دې وجنه موږ لا پدیزه اکتفا کوم د تشي اشاره مې یو سوکړې 15 منټه کې کتاب البیو مسائل نه پوره کیږي عالمانو له پکار دادي چې لږ ځان د دې خبرونو نه پوهه کوي ګوري مطالعه کوي او عوامو ته دا خبرې کوي یوازې مانزه او داسه خبرې نه مونځ او داس دی له قبليږي چې خوراک دی حلال دی حلال خوراک په صحیح معامله باندې کیږي او صحیح معامله چې دنو هغه د شریعت پر رو باندې چې کوم غستل خرڅول دي پاګه باندې کیږي الله دې موږ لا دا خپل دین د صحیح ذکر د عمل کولو توفیق راکړي واسه حضرت مولانا مفتی محمد ایاز صاحب د خواسته چې تشریف وروړي دعوت
حضرت مولانا حسین علی رفیق صاحب تا امیر اشاعت توحید و سنہ صوبہ سندھ. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے ہر دل عزیز علماء اکرام، مشائخ اعظام، عوام الناس اور طلبہ، آج پہلی بار اس اجتماع سے بالمشافہہ میرا ملاقات ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہم اجتماع کو نیٹ کے ذریعے سے دیکھتے تھے. آج اللہ نے توفیق دی اور اس اجتماع میں شریک ہوئے. ارادہ یہ تھا کہ ہم اپنے اکابر، شیوخ اور خطباء کے بیانات سنیں گے، اور الحمدللہ کل تک ہم سنتے رہے. خود بیان کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن حکم کی تعمیل لازمی تھی. اس وجہ سے میں حاضری دینے بیٹھ گیا ہوں. ویسے بیانات اور جتنے موضوعات ہیں ان پہ بات ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے علماء و شیوخ اور مشائخ اس منچ پہ تشریف فرما ہیں. وہ باقی موضوعات پہ وہ بیانات کریں گے. میں تو صرف حاضری کے نسبت سے یہاں بیٹھا ہوں کہ میں حاضری دوں اور صوبہ سندھ کی نمائندگی کروں. ہمارے شیوخ آئے ہوئے ہیں، شیخ روح الامین صاحب حافظہ اللہ، وہ بھی بیان فرمائیں گے، اور مولانا عبید اللہ ہزاروی صاحب، دیگر ہمارے علماء آئے ہوئے ہیں، وہ بیانات فرمائیں گے. بس میں صرف آپ لوگوں کو حاضری دینے کے لیے یہاں بیٹھا. مجھے جو موضوع دی گئی ہے وہ عظمت صحابہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس دنیا کو آباد فرمایا، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی اصلاح کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا. 1,24,000 انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمائے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں: کم رسلا ارسل اللہ الی الدنیا، کتنے انبیاء اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 124,000. 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف فرما ہیں. پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں: وَكَمْ مِنْهُمُ الْعَرَبِ، یا رسول اللہ ان میں عرب کتنے انبیاء تھے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعہ، 4 انبیاء عرب تھے، ہود و صالح و شعیب و نبیک یا ابا ذر۔ ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 1,24,000 انبیاء یہ لوگوں کے اصلاح کے لیے اللہ نے مبعوث فرمائے، اور ان انبیاء کی دوستی اور مصاحبت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دوست اور اصحاب پیدا فرمائے، اور ان کے لیے ان اصحاب کو چن لیا پوری دنیا کے مخلوق میں۔ ہر پیغمبر کے لیے ایک حواری اور ان کے لیے اصحاب ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اصحاب تھے۔ سب سے پہلے ہم صحابی کو پہچان لے، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں ہم الذین ادرکوا صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان والاسلام وماتوا علیہ۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان اور اسلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور اسی ایمان اور اسلام پہ مرتے دم تک قائم رہے، وہ ہیں صحابہ۔ پھر صحابہ کو اللہ نے ایک بلند مقام دیا، اونچا مقام دیا، وہ مقام دیا جو انبیاء علیہم السلام کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام ہے، اور وہ مقام دیا جو بعد میں آنے والے امت، وہ ساری امت اگر جمع ہو جائے تو ایک ادنا صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ صحابیت کا یہ درجہ یہ وہابی ہے، کسبی نہیں ہے۔ وہابی اس کو کہتے ہیں کہ اعطاء من اللہ ہے، جس طرح نبوت اعطاء من اللہ ہے اسی طرح صحابیت بھی اعطاء من اللہ ہے۔ جس طرح نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا، اسی طرح صحابیت کا درجہ صحابہ کے بعد کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابیت کا درجہ صحابہ پہ ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ اس لیے اگر کوئی نیکیاں کرے، حج کرے، جہاد کرے، رات دن ریاضت کرے، تو وہ اس مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتا اپنی نیکی کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے۔ اس لیے اگر یہ درجہ علم اور تقوی کی وجہ سے حاصل ہوتا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ صحابی ہوتے۔ اگر یہ درجہ حاصل ہوتا تو امام مالک رحمہ اللہ وہ کیا ہوتے؟ صحابی ہوتے۔ لیکن یہ علم اور عمل کی وجہ سے نہیں، یہ ایک وہابی درجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درجہ دیا ہے، یہ وہابی درجہ ہے۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار، لا تمس النار مسلما رآنی ورآ من رآنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن کو آگ نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا اور جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا تھا، یعنی جس نے صحابی کو دیکھا، صحابی کو آگ نہیں چھو سکتی، اس پہ آگ حرام ہے جہنم کا۔ اسی طرح اس شخص پہ بھی جہنم کا آگ حرام ہے جس نے صحابی کو دیکھا۔ یہ کیوں ان کو اتنا بڑا مرتبہ ملا؟ اس وجہ سے کہ ان کو نسبت رسول مل گئی تھی، نسبت رسول کی وجہ سے، صحبت رسول کی وجہ سے ان کو یہ مرتبہ ملا، اس وجہ سے اس کو آگ نہیں چھو سکتی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فنظر فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ اللہ تبارک و تعالی نے عباد کے بندوں کے دلوں کو دیکھا، ان پہ نظر ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سارے بندوں کے دلوں سے بہترین پایا۔ فاصطفاہ وبعثہ برسالتی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور رسالت کے منصب پہ فائز کیا۔ تو یہ درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو اللہ نے دیکھا،
ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو دیکھنے کے بعد عباد کے قلوب کو دیکھا، فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دل کو دیکھا تو سب سے بہتر دل صحابہ کا پایا، تو فجعلهم وزراء نبیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وزراء کے طور پہ چنا اپنے پیغمبر کے لیے۔ یہ ہے درجہ، یہ درجہ کیسے ملا؟ یہ صحبت نبی کی وجہ سے، اور اللہ نے انہیں چنا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ امام یہ مجھے بتاؤ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اس کے اس سوال سے حیران ہو گئے اور کہا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ سید التابعین ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز عادل ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز تابعی ہیں، لیکن صحابی اور غیر صحابی کا موازنہ آپ کیسے کر رہے ہو؟ صحابی اور غیر صحابی کا موازنہ کیسے کر رہے ہو؟ اور پھر فرمایا غبار دخل فی انف فرس معاویہ رضی اللہ عنہ حین غزا فی رکاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر بن عبدالعزیز۔ کہا کہ وہ غبار، وہ مٹی جو جس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک تھے، اور وہ غبار جس کے گھوڑے کے نتنوں میں رکی وہ غبار عمر عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بھی بہتر ہے۔ آپ کیسے توازن کر رہے ہیں ایک صحابی اور غیر صحابی کا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں، وہ خطبہ دے رہے تھے اور فرما رہے تھے اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ پیروی کے زیادہ لائق ہیں۔ اور پھر فرمائے کیوں لائق ہیں؟ اس لیے کہ کانوا افضل فی ہذہ الامہ، وہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں۔ اور پھر فرمایا ابرہا قلوبا واعمقہا علما واقلہا تکلفا، وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے دل انتہائی پاکیزہ اور جن کا علم انتہائی گہرا اور پختہ علم، اور جو تکلف اور نام و نمود سے بالکل پاک تھے، ان میں ریا نہیں تھی، وہ ایسے لوگ تھے۔ فاختارہم اللہ لصحبت نبی ولاقامت دینی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے چنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دین کو قائم رکھنے کے لیے چنا ہے۔ وہ ایسے بڑے لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چنا۔ اور یاد رکھیں ہم تک قرآن جو پہنچا ہے وہ 3 واسطوں سے پہنچا ہے، اور ان تینوں واسطوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ان کی عظمت ذکر کی ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ثقافت اور ان کی عدالت، ان کی عظمت اور فضیلت کو ذکر کی ہے۔ سب سے پہلا جو واسطہ ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ جبریل علیہ السلام انہوں نے قرآن اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قرآن عظیم ان کے بارے میں کہتا ہے انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے حضرت جبریل پہ اعتراضات کیے تو اللہ نے فرمایا جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ نے اسے دشمن کہا ہے۔ اور یاد رکھیں ہمیشہ سند پہ رد کرنے والے وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہمیشہ آپ کے سند پہ رد کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا سند مشکوک ہوگا، آپ کا سند مجروح ہوگا، تو قرآن عظیم کو لانے والے یہی جبریل ہیں، تو یہ ظاہر بات ہے یہ بھی مشکوک ہو جائیں گے۔
قرآن عظیم مشکوک ہو جائے گا، قرآن عظیم کی حقانیت مشکوک ہو جائے گی اگر آپ کا سند مشکوک اور مجروح ہے۔ اس لیے قرآن عظیم کو لانے والے جبریل ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے اور وہاں پر ان کو دعوت دی، تو یہود علماء نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ بتائیں، آپ کی بات تو بہت اچھی ہے، دعوت بہت اچھے دے رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ یہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون لاتا ہے؟ انہوں نے کہا جبریل۔ کہا کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، ہم جبریل کی بات ماننے والے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا ما مکانت جبریل عند اللہ، جبریل کی کیا مکانت اور کیا مرتبہ ہے اللہ کے ہاں؟ انہوں نے کہا جبریل اللہ کے دائیں طرف اور میکائیل اللہ کے بائیں طرف ہوتے ہیں، اللہ کا دائیں بائیں نہیں ہے، یہ یہود کا مذہب تھا اور ان کا اختراعی مذہب تھا۔ تو انہوں نے کہا وہ اللہ کے دائیں طرف اور میکائیل اللہ کے بائیں طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا لَأَنْتُمْ أَجْهَلُ مِنَ الْحَمِيرِ، تم لوگ تو گدھوں سے بھی زیادہ جاہل نکلے، اتنے بڑے مرتبے والے ملک سے اور فرشتے سے آپ لوگ دشمنی مول لے رہے ہو، کتنی بڑی غلطیاں کر رہے ہو کہ آپ لوگ اس کا مقابلے کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو جبریل کی۔ تو سب سے پہلا واسطہ کیا ہے؟ جبریل۔ اور یاد رکھیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، سند جو ہے یہ دین میں سے ہے، اگر سند نہیں ہوگا تو جو جی میں آئے وہ کہے گا، اور اپنے طرف سے اختراع کر کے جھوٹ بنا کے صحابہ پہ بھی جھوٹ بنائیں گے، قرآن پہ بھی، اللہ پہ بھی۔ دوسرا واسطہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن عظیم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آیا، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے قرآن عظیم بھرا پڑا ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشرکین مکہ، یہود، نصارہ، ان سب نے اعتراضات کیے اور قرآن عظیم نے ان سب کے جوابات دیے ہیں۔ اور تیسرا واسطہ ہے صحابہ کا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ بہترین جماعت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے درمیان واسطہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے درمیان سند ہے۔ جب صحابہ نہیں ہوں گے، صحابہ مجروح ہوں گے، صحابہ بھی جرح ہوگی، تو آپ کے پاس آیا ہوا دین یہ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی مجروح ہوگا، یہ بھی مشکوک ہوگا، اس کی حقانیت بھی مشکوک ہوگی۔ تو ہمیں قرآن تیسرے واسطہ کیا ہے؟ صحابہ ہے، کہ ہمارے پاس صحابہ کے واسطے سے قرآن عظیم آیا ہے۔ بعض روافظ، بعض نہیں بلکہ تمام روافظ، وہ صحابہ پہ لان تان کرتے ہیں، لیکن ان کو تو چھوڑیں، ان سے کیا گلہ شکوہ کرنا۔ ہمارے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، وہ بھی گستاخی کرتے ہیں صحابہ کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں، ان کو ہمیشہ ناحق سمجھتے ہیں، ہمیشہ ان کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں۔ ایک مولوی ہے، اس نے ایک کتاب لکھا ہے تجلیات، اس کے دوسرے جلد میں وہ لکھتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یزید اپنی بہنوں سے نعوذ باللہ زنا کیا کرتا تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسے کہتا تھا کہ میرے آگے سے ہٹو۔ آپ خود سوچیں کہ ایک آدمی کے سامنے اس کی بیٹی کا کوئی عزت لوٹے، اس کو کوئی چھیڑے تو اس کا خون کھل جاتا ہے، وہ اس آدمی کو قتل کرنے پہ اترتا ہے۔ جب ایک صحابی ہے، صحابی رسول، اور ایسا صحابی رسول جو کاتب الوحی ہے، وہ خاموش بیٹا ہے، اس کو کہتے ہیں میرے آگے سے ہٹو۔ اصل میں یہ لوگ، ان کے اندر رافضیت ہے، ان کے اندر یہودیوں کے اوصاف موجود ہیں، اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ پھر ایک غیر مستند اور غیر معتمد ایک ادارہ ہے، دارالافتاء ہے کراچی میں، ان سے کسی نے فتویٰ لیا، استفتاء طلب کیا کہ حضرت اگر ایک مولوی صحابہ کے بارے میں اس طرح کچھ لکھے تو آپ لوگ کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ کہتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے۔ کیوں کہ وہ ان کا مدرس تھا،
اپنے مدرس کا دفاع کرنا لازمی تھا. کوئی بات نہیں اگر صحابہ پہ کوئی کیچڑ اچالے, کوئی بات نہیں اگر کوئی گستاخی رسول کرے, گستاخی صحابہ کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان کے مدرس کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے. وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں, لیکن اشاعت التوحید والسنہ والے وہ اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حیات برزخی مانتے ہیں, حیات دنیاوی نہیں مانتے. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو مبتدعین کہتے, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ حیات النبی یہ ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے. اگر آپ کے عقیدے کا مسئلہ ہے تو آپ کو نصوص قطعیہ اور قطع الثبوت اور قطع دلائل لانے ہوں گے اپنے عقیدے پر. اس لیے کہ آپ کو عقیدہ قطعیات سے ثابت کرنا ہوگا, آپ ظنیات سے ثابت نہیں کر سکتے, اخبار احاد سے ثابت نہیں کر سکتے, ضعیف احادیث سے ثابت نہیں کر سکتے. ان کی بنیاد ضعیف احادیث پہ ہے, اخبار احاد پہ ہے, ان کے پاس کوئی نص قطعی نہیں. لیکن کیچڑ اچالنا ہے تو صحابہ پہ اچالنا, کیچڑ اچالنا ہے جو حق پرست جماعت ہے علماء دیوبند کی, ایک حق پرست اور ترجمان جماعت اشاعت التوحید والسنہ, اس پہ کیچڑ اچالنا ہے. اور ہمیں ایسے فتووں پہ کوئی پرواہ نہیں. 1000 فتوے لگائے, ہمارے اکابر اور ہمارے شیوخ پر 1000 فتوے لگے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فتوے لگے, صحابہ پہ فتوے لگے, اگر ہم پہ بھی فتوے لگے تو کوئی مسئلہ نہیں. ہم الحمدللہ ان کو ہر میدان میں جواب دے سکتے ہیں, علمی میدان ہو کسی بھی میدان میں ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں, اور آج تک دیتے آ رہے ہیں. اور الحمدللہ وہ ہم سے ملاقات بھی نہیں کرتے, ہمارے سامنے آتے بھی نہیں ہیں. یہ آپ لوگوں کا دعا ہے اور آپ لوگوں کا ایک مشن ہے توحید و سنت کا, کہ اس کا اثر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کوئی نہیں آ سکتا. میں نے شاید وقت زیادہ لیا, اور فیاض صاحب مجھے بار بار دیکھ رہے ہیں, میں بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا چلے میں تشریف پڑھی صدر المدارس اسلامیہ صوبہ سندھ. حضرت مولانا قاری محمد شیخ محمد میرانی صاحب صدر وحدت المدارس اسلامیہ پاکستان. ناظم اعلیٰ وفد المدارس اسلامیہ پاکستان. الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو لا معز ولا مذل إلا هو لا نافع ولا ضار إلا هو الناس كلهم فقراء لا غني إلا هو والناس كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زما محترم قدردانو، منگا و تاسو یو بهترین اجتماع کې راجم یو چې دا د توحید او د سنت اجتماع ده. الحمدلله پدې کې عوام الناس، طلباء عظام، علماء کرام لوی تعداد سره موجود دي. زبا مختصر وخت کې د دریو اړو سره یو څو خبرې وکم. زما عوام ورونو، محترمو قدردانو، الحمدلله الله رب العزت مونږ او تاسو له یو حیثیت راکړ دی. نو زمونږ هم څه ذمہواریانې دي. دانا چې دا دین اسلام صرف د علماو او طلباو دی، یو به ښیي او بل به زده کوي، دا سلسله به جاری وي او عوام الناس به صرف تماشا ګوري، ناس به نه. زما محترمو، د عوامو هم څه ذمہواریانې دي. مونږ دا خبره بار بار اورو چې یا معلم شه دین بل تخایا، یا متعلم شه دین بل نه زده کوا، یا د دوی دواړو معاون شه. نو عوام وی چې مونږ زده کولی نشو، ښودلی نشو، لہذا معاونین به یو. او عوام هغه تعاون څه ته وایي چې مدرسې له او جومات له چنده ورکا، بس دا خپل تعاون ګڼي، نور به زه خلاص یم. نه، زما محترم، یوازې دغه نه ده، د عوامو نور هم څه ذمہواریان شته دی، نور هم څه ذمہواریان شته دی. هغه څه چې ستا په نظر کې دا عالم ښه دی، دا طالب ښه دی، نو یوازې مالی تعاون نه دی بلکې هر مرحله کې د هغو دفاع هم ده. قرآن پاک یوه موضوع هغه دفاع د اهل حق ده. خپله دفاع به هم کوي، دانا چې تا منې څوک الزام لګوي ځان پې غلی کوي، خپله دفاع به هم کوي او د بل حق پرست دفاع به هم کوي. قرآن کې الله رب العزت ځای په ځای د دې تذکرې کوي. انبیاء منې خلق بدنامه لګوي او څه وایي؟ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. إنا لنراك في ضلال مبين دی الله نبی ته وایي چې مونږ وینو تا چې لوی ګمراهۍ کې پروت یې، هغه غلی کېږي مخکې نه. څه وایي؟ هغه مخکې نه جواب ورکوي لیس بی ضلالة ولکنی رسول من رب العالمین. زه خو د الله استاد یم، زه خو څه ګمراهۍ کې نیم پروت، زه خو تاسو د ګمراهۍ نه وباسم، ځکه زه رسول یم. او رسول کار خدا دی چې بل د ګمراهۍ نه وباسي. تاسو په ما اعتراض کوئ، بل پیغمبر باندې هم دغه اعتراض کوي. انا لنراک فی صفاحة، هغه وایي لیس بی صفاحة، دا خپله دفاع ده. نو ته به خپله دفاع هم کوي. یوسف علیہ السلام باندې بدنامه لګي، زنانه پې تهمت وایي. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هغه صرف یو ټکی وایي هي راودتني عن نفسي، غلی شی نه دی.
خپل دفاع یې کړ ده. زما محترم قرآن د دغې نه ډک دی چې خپله دفاع به کوي غلی کېږي به نه. وسره بله ذمواري د اهل حقو دفاع ده. کله چې منافقانو ته وویلی شلل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. هغو ته دعوت ورکړی شو چې ګوره د دې صحابهو غوندې مؤمنان شئ، صحابهو غوندې مؤمنان شئ. هغو څه وایي مونږ د دې قمقلو غوندې شو. نو الله رب العزت د صحابهو دفاع کوي او دا څرګنده وینا کوي الا انهم هم السفهاء. بیوقوفه خو دغه دي، نشاندهي وکړه. ګوره صحابي باندې تان وایي بیوقوفه خدای په خپله دی. ګوره دا د بل دفاع شوه. بل ځای کې دا یهودو مشهوره کړې وه چې سلیمان علیه السلام بادشاہی په جادو باندې چلی دا. نو الله رب العزت د هغه دفاع کوي او په هغې کې درې خبرې د سلیمان علیه السلام دفاع، د باطل پرستو نشاندهي او د هغو جرم. د سلیمان علیه السلام دفاع وشوه وما کفر سلیمان، د باطل پرست نشاندهي ولكن الشياطين كفروا، د هغو جرم يعلمون الناس السحر. دا ما تا تخونه کوي قرآن چې ستا معاشره کې به اهل حق منې بدنامي لګي. ته به دفاع کوي چې ګوره دا بدعتي ملا خبره کوي، دا غلطه ده، دا په خپله بدعاتو کې مبتلا دی او خلقو د بدعات ښیي. دا نه چې ته د هغه خبره واورې او غلی شي، قرآن تا ته چل ښیي. ګوره سلیمان علیه السلام دفاع وکړه او د باطل پرستو نشاندهي وکړه ولكن الشیاطین کفروا. ته به وایې باطل پرست دا دي، د هغو کار باطل دی، رسمونه رواجونه بدعات خورول. نو ته به د اهل حقو دفاع کوي. دا نه چې تا یو بدنام واورېده ته وایې دا ټیک ده. یو ملا فتوا ولګوله ته وایې دا فتوا ټیک ده. نه، ته وایې دغه په خپله بدعتیان دي، دو خلقو ته بدعات ښیي، رسمونه ښیي، رواجونه ښیي. ته وایې دغې دفاع کوي. لکه څنګه مالی تعاون دی نو دغه رنګې دا هم زما ستا ذمواري ده چې موږ معاشره کې د اهل حقو دفاع وکړو. دوه واقعګانې زموږ مخکې دي. وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى. ګوره هغه دوه واقعګانې سورت قصص کې او سورت یاسین کې. دا ولې الله ذکر کوي؟ دا دې لپاره ذکر کوي چې ستا معاشره کې به اهل حقو باندې بدنامي لګي، ته به منډه وایې د هغو دفاع به کوي. ګوره لرې نه کس را منډه وایي او د موسی علیه السلام ملګرتیا کوي. لرې نه کس را منډه وایي هغه د انبیاو ملګرتیا کوي او وایي وهم مهتدون. تاسو په غلطه دا په هدایت منې دي. زمونږ عوام ملګري هغه چې خبره واوري د بدعتیانو نه نو داسې به وایي چې تاسو په غلطه دا په حق منې دي، ولې قرآن بیانوي. نو د اهل حقو دفاع دا د قرآن یو موضوع ده. بیا زمونږ ذمواري یوازې دا نه چې موږ مالی تعاون وکړو یا معاشره کې دفاع وکړو، بلکې د خپلو بچو رجحان به جوړو، د هغو توجه به پیدا کوو. داسې مدرسو ته چې هلته عقیده سمیږي او عمل سمیږي. دا د عوامو کار دی چې بچی لپاره بهترین ځای منتخب کړي. الحمدلله زمونږ د اشاعت څومره مدارس دي، هغې کې توحید او سنت ښودلی کېږي، هغې کې د بچو عقیده برابرېږي، هغې کې بچو عمل برابرېږي، هغې کې ورته ښایي شرک قسمونه تجا قسمونه دي، دې نه ځان بچ کا، دا بدعات دي، دې نه ځان بچ کا.
یو مدرسې کې د شرک اقسام نه بیانېږي نو بچی به شرک نه ځان څنګه بچ کی؟ مار نه پیژني نو مار نه ځان څنګه بچ کی؟ شرک اقسام معلوم نه دي چې شرک فعلی څه ته وایي، اعتقادي څه ته وایي، شرک فی دعا څه ته وایي، شرک فی علم څه ته وایي، شرک فی تصرف څه ته وایي، شرک فی عبادت څه ته وایي. دا یو بچی ته معلوم دي نو هغه به ځان ته نه څنګه بچ کی؟ او چې یو مدرسې کې پړاویږي نه نو هغه بچی به دا زده څنګه کی؟ نو دا ستا خپل بچو سره ظلم وکړه چې دا داسې ځای ته ولېږل چې هغو عقیده هلته ښه خرابه شوه، د هغو عمل خراب شو. او د انبیاو خو مشترکه دعوت دا دی، فاتقوا الله واطیعون، فاتقوا الله په احکامو کې شرک مه کوئ، واطیعون په طریقه کې بدعت مه کوئ. نو ما تا به خپل بچو ته داسې تعلیم ورکوو چې هغه عقیده برابر شي، عقیده به برابر و. ګوره ابراهیم علیه السلام هغه دا سوال کوي که نه، څه وایي؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا. دا به څه برابرېږي؟ یعلمهم الکتاب والحکمه. دا په دې برابرېږي چې قرآن او سنت صحیح هلته بیان شي. او دا الحمدلله نور مدارسو کې به هم وي، لیکن زمونږ په مدارسو کې چې څومره ترتیب سره بیانېږي، مونږ دا دعوی سره ویلی شو چې دغه ترتیب سره بل ځای کې نشته. او دا الله مونږ باندې احسان وکړه چې مونږ له خپل بورډ راکړه. مونږ دا نه وایو چې زمونږ مدارس دې دپاره دي چې د بورډ سند واخله سکول او کالج ته لاړ شه، لیکن مونږ دا وایو خپل مدارس خپل وګڼه، دې ته اهمیت ورکړه. دا به هر ځای کې تاله پکارېږي، ته معاشرې بهترین فرد بشي، معلم د خیر بشي. او که تا دې ته اهمیت ورنکړه نو ته به بیا شرک بدعت او رسمونه رواجونه بیانوي، نو ستا 10-12 کاله تعلیم نه څه خیر راووت چې تا معاشرې ته خیر په ځای نقصان ورسو. نو چې توحید پیژنې که نه، ګوره ابراهیم علیه السلام ووصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب، هغه دا د توحید وصیت کړ دی. او لقمان حکیم ته ګوره هغه څه وایي؟ یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. دا د بچی عقیده چې زما ستا د بچی عقیده سموي لکه دا به هله سمیږي چې دا ورته بیان کیږي. انبیا بیان کوي نو ما او تعالی هم پکار ده چې بیان وکړو که نه، عقیدې نه وروستو د هغه عمل سم کو. یا بنی اقم الصلاة، نو اول ورته عقیده ښودله لا تشرک بالله، اوس ورته موز ښیي یا بنی اقم الصلاة، او بیا داعی جوړوي وامر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما اصابک. نو ما او تا خپل بچی هم دا زه ته ولیږو چې اول د هغه عقیده سمه شي، بیا هغه په معاملات د عباداتو باندې راشي چې هغه عقیده او عمل دواړه برابر وي. دویمه خبره به زه مختصر غوندې خپل طلباو سره وکم، هغه دا چې خپل وخت قیمتي کوي، قرآن او سنت زده کوي، معلمین د خیر شي، معلمین د خیر شي، معلم د خیر، عالم او دارنګ عامل یدعى کبیرا فی ملکوت السماوات والارض. دا ډېر اوچت ګڼل کېږي. یو سړی عالم هم دی، بیا عامل هم دی، بیا داعی د خیر هم دی. په دې عالم کې دنه اوچت څوک نشته. یدعى کبیرا فی ملکوت السماوات والارض. از خپل علماو ته دا درخواست کوم چې ستاسو کوم حلقې دي که عوام ستاسو مخې ته کینی دا یو لوی نعمت وګڼئ، که طلبا ستاسو مخې ته کینی نو دا یو لوی نعمت وګڼئ. دا د الله احسان دی چې تعالی استعداد صلاحیت راکړ. طلبا راغله ستا مخې ته، عوام راغله ستا مخې ته، هغو ته صحیح عقیده او صحیح عمل وښیه. خلقو د یارې د وجې نه چېرته عقیده بیانول پرې نه دي، خلقو د یارې د وجې نه چېرته توحید بیانول پرې نه دي، سنت بیانول پرې نه دي. دا و ما تا لپاره نقصان دی شي. نو علماو له پکار دي چې طلباو حلقان دا یو لوی نعمت دی، دارنګ د عوامو خلقان یو لوی نعمت دی. دا په صحیح نهج باندې اړول پکار دي، د توحید او د سنت نهج باندې اړول پکار دي
په دې لارې باندې اړول پکار دي چې مال به هم پکار شي سار او طالب هم پکار شي دا به ستا صدقه جاریه وي د مرګ نه وروستو. او بله خبره زمونږ مدرسو ته خلق بهترین شی لیږي ټولو نه زیات مرغوب څیزونه هغه مال اولاد دی. معلوم خلق مدرسې ته لیږي اولاد هم مدرسو ته لیږي نو د معلوم قدر پکار دی چې صحیح ځای باندې ولګي د اولاد هم قدر پکار دی چې د هغوی صحیح تربیت وشي. دې دور کې یو تن دیني مدرسې ته راځي دا د هغه ډېره لویه قرباني ده ډېره لویه او بیا چې د هغه صحیح تربیت ونشي 12 کاله هغه مدرسې کې وباسي بیا هم د معاشرې یو صحیح فرد نه وي مصلح نه وي معلم د خیر نه وي دا ټول وبال دغه مدرسې دی چې کومې مدرسې کې د وخت تیر کړی دی د خلکو چې هغه خیر خیرات خوړل دی د استادانو اوقات صرف شي دي لیکن فایده په مرتب نشوه. زما محترم چې موږ د هغې قدر وکړو نو انشاءالله زموږ دپاره به صدقه جاریه وي. الله رب العزت ته عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اگر د بند کئ پنډال تراشي کېنئ علماء کرام معذرت سره ډېر لوی تعداد فرس موجود دی. ناظم صاحب چې چاله څومره ټیم ورکړي د هغې نه 2 منټه مخکې بس کول پکاري. زه دعوت ورکوم اسیر اسلام مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب ته چاہیے راشي او خطاب وکړي. مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب. الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. دا اساتذه کرامو او دا کابرین و مشایخ و مختا لب کشائی اغا انتہائی جسارت کرنے لکھیگی و چکلا الفت صدیقی نوی نبیا ادب د ابن عوف ضروری وی. اللہ تعالی قانون دے چې کله ځمکه اوبو ته ډیره تږي شي انسانیت تکوینی لحاظ سره هغې له د اوبو ورکولو نه عاجز شي. انسان سره چې کوم اسباب وي کاغه د بورنګ اسباب وي کاغه د نهرونو اسباب وي
که هر قسمه د آب پاشی د نهرونو و غیرو د کویانو اسباب وی اغا عاجز شي الله تعالی عجز د انسان خکاره کی او الله رب العزت خپل رحمتونو بارانونو اوری او زمکا زرغونه اوکی هر قسم طرف ته انسانان داغینا فائدہ واخلی او خوشحال شي دغه شانتی د انسانیت زمکا کله چې د روحانیت نه عاجز شي پاغي کې معرفت الهی مفقود شي د خالق او د مخلوق فرق ختم شي د تابع او د متبوع فرق ختم شي د امام او د مقتدی فرق ختم شي ظالم بر سر اقتدار شي او مظلوم هغه گزارونه خوراک شروع کی هر طرف ته فضا د ظلم او د عداوت وی هر طرف ته فضا د مقت او د غضب وی دا الله تعالی رحمت الہی هغه په جوش کې راشي او د برنا باران وحی شروع شي چې داغه په ذریعہ باندې د خلق زړونو آبیاری وشي مخلوق خالق او پیجنی د خالق حق او پیجنی د حاکم او د محکوم فرق هغه ښکارشي د خالق او د مخلوق فرق ښکارشي د عابد او د معبود فرق ښکارشي د تابع او د متبوع فرق ښکارشي د هر یو سیز لخپل خپل حیثیت ورکړی شي او د انسانیت زمکه هغه په آرام شي هغه د اطمینان او د رحمت سا واخلی لګ دور مخکې دغه شانت فضا زمونږ په د علاقو جوړه وا د خلکو نه د حاجت غختلو ځای هیر شوی د جمعتونو په ځای د خالق په ځای مخلوق تسرونه کې خودل شو د یا الله په ځای د یا بابا اوازونه شروع د سنت ځای هغه بدعات نیولو دارنګي د سنت ځای رسومات نیولو کله عبادت میدانو پاغي کی شرکیاتو کده حکومت میدانو پاغی کے تحاکم الی الطاغوت کده معاشری میدانو په ودونو کی په غمونو کی پاغی کے هر طرف تا رواجونو او رسوماتو هر یو طرف د زندګۍ هر یو موړ د ژوند تن ما داغ شد پنبه کجا نه هم حضرت شیخ القرآن رحمه الله تعالی ضیاء النور په مقدمه کې لیکلی دي چې زه داسې یو دور کې یم چې سوار المعروف منکرا والمنکر معروفا چې معروف منکر شوه دی او منکر معروف شوه دی سوارت سنت بدعتا والبدعت سنتا سنت بدعت شوی دی او بدعات چې دي نو هغه سنت شوی دی یو طرف ته حکومت الہی دی او بل طرف ته حکومت انسانی دی د دواړو یو بل سره کشمکش دی انسان په انسان حاکم دی د ژوند په مختلفو شعبو کې
که د عبادت شعبه وه نو د انسانیت غلامی وه د الله عبادت ختمو که دارنګې د سیاست د هغې شعبه وه په هغې کې د اکثریت او دارنګې د ډیموکراسۍ غلامی د الله تعالی غلامی ختمه وه که چرته کې د عملی میدانو نو هغه بدعاتو نیولی او د اغیارو طریقو نیولی د مخلوق د بادشاهانو سره په لاسو کې په یو لاس کې هغې سره نعم ان لکم لاجرا نعم وانکم اذا لمن المقربین هغې سره په یو لاس کې د لمن المقربین جنتو په بل لاس کې هغې سره لأصلبنکم فی جذوع النخل په بل لاس کې هغې سره دوزخو لأجعلنک من المسجونین لئن لم تنتهی لتکونن من المرجومین لئن لم تنتهی یا لوط لتکونن من المخرجین هغې سره په بل لاس کې عذابونو ریمانډونو دوزخونو قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم قالوا حرقوه ویسیزی وانصروا آلهتكم د انسانی بادشاہانو سره پلاس کی اقتصادیاتو او دا آواز کو ونادى فرعون في قومه فقال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي هغې سره په یو لاس کې تحقیر د علماو تحقیر د طلباو تحقیر د مدارسو ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبين په هغې سره په یو لاس کې الهادي تعلیمونو او دا ویل چې لعلی اطلع الى اله موسی وانی لأظنه کاذبا هغې خپل د فکر غشي اسمان ته ویشتل شروع کړل د خپل د فکر او د تعلیم په غشو باندې الهادونه خورول شروع کړل د ژوند هر یو موړ پای کې د مخلوق بندگی شروع شوه که یو سړی ګرځېده هغه ته هیڅ ځای کې خالق نه میلاوېده هغه ته په هیڅ ځای کې د خالق عبادت سیادت قیادت نه میلاوېدو هر یو د ژوند هر یو موړ د زندګۍ هره شعبه په څه ځای کې د دې حکومتو چې افرأیت من اتخذ الهه هواه په ځینو ځایونو کې د نیکانو بندګانو حکومتو اتتخذ اصناما آلهه انی اراک وقومک فی ضلال مبین ځینې ځای کې د قیادت والو او د لیډرانو حکومتو او هر طرف ته چغې شروع وي انا ربکم الاعلی زه ستاسو چې کمدنو سیاسي رب یم انا ربکم الاعلی یو طرف ته هم داسې نه وه چې هغه طرف دې کتلی وی او په هغې د یو روحاني شخصیت په هغې د یو ملکي جذبې والا د هغه روح تسکین کړی وی او دا یې ویلی وی چې دا طرف صحیح دی هغه فضا وه چې کومه فضا د نبي علیه الصلاة والسلام د بعثت نه لږ غونته کې مخکې د دنیا وه چې ان الله نظر الى سکان العالم فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقایا من اهل الكتاب د زندګۍ هره شعبه هغې دعوت ورکو د غضب الهي د قهر الهي كنتم اعداء كنتم على شفا حفرة من النار وإن كنتم من قبله لفي ضلال مبين وإن كنت من قبله لمن الغافلين سالم دنیا دا الله تعالی قهر او دا الله رب العزت غضب له دعوت ورکو الله تعالی داغي اصلاح جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وکړه په هغه وخت کې هم داغي د نقشې د بدلولو دپاره الله رب العزت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راولیږو چې په هغه کې
د مخلوق نه یره نه وه، په هغه کې د مخلوق نه تمه نه وه چې کوم انساني خدایانو سره او انساني تهذیب والو سره په لاس کې جنت و، هغه جنت نه تمه نه وه، د هغې سره په لاس کې چې کوم دوزخ و د هغه دوزخ نه یره نه وه. هغه فضا بالکل زمونږ د علاقې جوړه وه. الله تعالی فضل وکړو، مهرباني وکړه چې دی دنیا آواز کو، لکه اقبال یو ځای کې ذکر کوي اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، د لا الہ الا اللہ وارثانو کی پاغی کی نو گفتار ساحرانہ نہ کردار قاہرانہ، پاغی کی او داس شخصیت نو چې دا غسر چې کوم د الله رب العزت را لېږلی شوی کلام وي هغه سره ذکر جمیل و، هغه سره ضرب خلیل وي، نه د ذکر جمیل والا څوک او نه د ضرب خلیل والا څوک. الله تعالی په هغه دور کې چې هغه دنیا بالکل تږې شوې وه، د انسانیت ځمکه چې وه هغه بالکل تږې وه، د هغې تندي د الله رب العزت ته ترسېدل، د انسانیت روح چې و هغې الله تعالی غوښتو کل مولود یولد علی الفطره، د هغه فطراتي جذباتو، خو هغه طرف ته ماحول هغه ټول د دیو چې خلق د مخلوق غلامانو. اقبال یو ځای کې ذکر کوي چې انسان لا الله رب العزت آدم الله رب العزت انسان لا یو قیمتي ملغلره ورکړې وه، یو قیمتي ملغلره ورکړې وه، خو هغه قیمتي ملغلره نظر قبا و جمع کرد، در خوی غلامی از سگه کمتر دیدم، سگه ندیدم که پیش سگه سر تسلیم خم کرد. یو انسان د بل انسان غلامی کوله، هغه ماحول داسې جوړو، الله رب العزت داسې یو شخصیت پیدا کو چې هغه کې کردار قاهرانه، د هغه گفتار ساحرانه، د هغه جذب قلندرانه، په هغه کې اندرونی درد د مخلوقو، احساس د مخلوقو. استاذ ورته وایي په حرم شریف کې ورته وایي چې مزه هغه خلق ستا چې کم دی نو قدر نه پیژني، کیدی شي چې ژوند دې ډېر لنډ شي، خو هغه سره د قوم احساس دی. هغه وایي چې زما قوم الله نه پیژني، زما قوم رسول نه پیژني، زما قوم شرک نه پیژني، زما قوم بدعت نه پیژني، زما قوم په رسمونو رواجونو کې گرفتار دی، زه د قوم په درد او په احساس باندې ځم. هغه درد او احساس والا، د هغه فکر او جذبې والا، د هغه جذب قلندرانه والا، هغه چې کوم دی نو د دنیا د نقشې د بدلولو اراده وکړه په اقتدا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، چې د نبی علیه الصلاة والسلام په اقتدا کې چې نبی علیه الصلاة والسلام کوم ویلو العلماء ورثة الانبیاء، هغه سره یوازې د علم وراثت سره سره کامل وارث د پیغمبرو چې هغه سره درد پیغمبري، احساس پیغمبري، فکر امت، فکر انسانیت، درد انسانیتو، چې انسانان هغه تباہ و برباد شو، د انسانانو ټول زندگی چې ده هغه د مخلوق نظر شو، مخلوق ته حواله شو، هغه ټول د مخلوق بندگی کوي. هغه आवाज وکړو چې کم आवाज طارق ابن زیاد د اندلس په دریاب باندې کړو او ویلی خپل ملګرو ته ایها الناس این المفر وراءکم البحر، اے خلکو چرته روان یې، وراءکم البحر وامامکم العدو، مخې ته دریاب دی، شات مخې ته چې کوم دشمن دی، شات ستاسو نه دریاب دی. فإياكم وإياكم وعليكم بالصدق والثبات، تاسو په صدق سره، په بالکل په رښتینۍ سره او په کلکون سره د الله رب العزت د دین دپاره وجنګېږئ. طارق چې قتل هغه سره مادیات نو د نش په برابر باندې و، هغه غریب الدیارو په هغه علاقو کې، هغه پسې د شاته نه د کومک هېڅ صورت نه جوړېده، لښکر نه راته په هغه پسې مال نه راته، په هغه پسې رسد نه راته، هغه مادیاتو کمې په روحانیاتو باندې پوره کو او هغې ته وویل چې د هغه الله دپاره موږ جنګېږو چې کم الله د موسی دپاره دریاب کې لار ورکړې وه او د نبي علیه السلام فرمان یې وویو او وی ویل ان تهلک هذه العصابه فلن توبد ابدا، اے الله د دې 313 مدد وکړه، که دا نه وي
بیا به د دنیا نقشه بل شانتی وي او د دنیا نقشه به د غضب والوي. الله تعالی په هغه مرد درویش په هغه مرد قلندر د دنیا نقشه بدل کړه. قبرونه شاړ شو، غمونه هغه د رواجونو په ځای سنتو ته بدل شو. په سیاسی میدان کې د لا اله الا الله आवाज ولګید، خلکو ته د الله رب العزت حاکمیت کار شو، د الله رب العزت حکومت کار شو. په دې باندې پوه شو د قرآن کریم پر رڼا کې چې سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، ایک وہی ہے حکم را باقی بتانی آزری. هغه د قرآن کریم پر رڼا کې ولیدل چې شرک ایډیشنونه بدلی، هغه مختلف ایډیشنونه بدلی، کله په یو شکل کې راځي، کله په بل شکل کې راځي، کله د یورپ جامې واچي، کله د امریکای جامې واچي، د فرعون جامه، کله ابلیس هغه چې کمونه یو تواغستی، کله بل تواغستی، داغي مختلف طریقې وي. خو چې چا سره وانزلنا الیکم نورا مبینا د قرآن کریم رڼاوي، هغه سره د قرآن کریم بصائر وي، هغه سره د قرآن کریم نور وي، هغه سره د قرآن کریم قواعد وي. شیخ صاحب مد ذل العالی اصول سنه ضیاء نور بصائر داغي ربط وي چې الله رب العزت حضرت شیخ د قرآن کریم بصائر راواغستل، د قرآن کریم نور ضیاء نور راواغست، د قرآن کریم د سنت او قواعد راواغستل، اصول سنه راواغستل او خلقو کې رڼا شروع کړه. الله رب العزت هغه رڼا کم ځای ته ورسېدله، هغه بیان محتاج نه ده. خو نننۍ ورځ د اجتماع ورځ، د اجتماع دا ټیم دا یوم تجدید عهد دی. من کشران خپل استادانو ارواحو ته او خپل موجوده استادانو ته هغه ته دا تسلی ورکو چې ان شاء الله الرحمن مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کے جبیں پر مرقوم تیرا نام کچھ ہو کے رہے گا. چې منګ دا عهد کو، منګ دا عزم کو چې ان شاء الله د خپل اکابرینو مشن چې د توحید او د سنت چې هغه کم ځای شرک لیدو هغه ځای کې توحید خورو، چې کم ځای بدعت لیدو هغه ځای سنت خورو، چې کم ځای هغه رسومات لیدل هغه ځای سنت خورو، چې کم ځای کې د مخلوق غلامی لیدله هغه ځای کې د خالق غلامی خوروله، چې کم ځای کې د مخلوق حکومت لیدو هغه ځای کې د خالق حکومت خورو. په دې میشن باندې د هغې جنازې د جیلونو نه ووتلې، په دې میشن باندې په هغې باندې ګندګۍ ور واچولی شوې، په دې میشن باندې هغې په ډنډونو کې راکاږلی شو، په دې میشن باندې د هغې اډوکو ته هار د اډوکو هار د هغې غاړو ته واچولی شو، په دې میشن باندې هغې په اذانونو کې شهیدان کړی شو، په دې میشن باندې هغې په لارو کې راښکلی شو، په دې میشن باندې د هغې بدنونه د ګولو نه چور چور شو. من کشران هغې له تسلی ورکو چې ان شاء الله الرحمن چاروں طرف سے کانٹوں میں گرا ہے پول پھر بھی ہنستا ہے عجب خوش مزاج ہے. انشاءاللہ ستاسو مشن تاسو چې کم کشرانو له د قرآن او د سنت مشن ورکړی دی، د توحید او د سنت مشن ورکړی دی، منگ دا عزم کو چې کفر کی بستی میں جا کے خدا کا نام لکھ دینا، جہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. چې کم ځای کې شرک لیکل شوی وي، چې کم ځای کې بدعت لیکل شوی وي، چې کم ځای کې رسم و رواج لیکل شوی وي، چې کم ځای کې ډیموکراسي او جمهوریت لیکل شوی وي، چې کم ځای کې د مخلوق غلامی لیکل شوی وي، ان شاء الله په هغه ځای کې به د لا اله الا الله وارثان، په هغه ځای کې به د خلیل اولاد هغوی به د الله تعالی نوم لیکي، د قرآن کریم والا، د قرآن کریم داعیان، د توحید او د سنت داعیان، دی به د الله رب العزت نوم، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت شعبه ایس یو ژوند، د ژوند ایس یو شعبه هغه به د دې نه ان شاء الله الرحمن خالی نه پرېږدي. که د دې دپاره وایي پښتانه یو ځای کې وایي د ازادۍ ناوې په مهر کې سرونه غواړي، د ازادۍ ناوې په مهر کې سرونه غواړي. ای په ازادۍ ماینو، ای په دین ماینو ظلمو، پاسئ او دا ډولۍ پورته کوي. واخر دعوانا الحمدلله.
معروف مذهبی حضرت مولانا مفتی محمد آیاز صاحب درانی ته چې هغې مایک ته تشریف راوړي او هغه وختي موږ اعلان کړو افر ګدن والا هغې ته خواست دی چې شورا ده مهربانخانې ته د ځان راورسوي او انتظامیې سره څومره ملګري چې دي نو انتظامیې سره تعاون کوئ هغې ته د کوم ځای یادې هلته ودرېږئ کوم ځای ناسته وي پوره تعاون د هغې سره کوئ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دا الله رب العزت لاک لاک فضل و احسان چې بیا مو بخبل عظیم مرکز کے عظیم و شان 4 روزہ اصلاحی تربیتی دینی اجتماع کے راجمشو یقیناً دا اجتماعات زمون ستاسو د فکر ذہن دارنگ دا عقیدی دا عمل دا غید جوڑولو دا تربیت کولو یو بہترین موقعی مشایخ اکابرین علماء پدے موقع باندے پا مختلفو عنوانات باندے استاسو مخ کے خپل بیانات پیش کئی او سنگ چی زما محبوب رور مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی مجتبی عامر سے وہ فرمائل چی دا دراصل دا تجدید عہد رضوی دا اجتماع دراصل داغا اکابرینو منگتاز پارل شوی کار و امانت داغی تجدید دل تکوی دا دی زینا یو نوی عظم حوصلہ اغستل پکاری او بیا پخپلو مقاماتو باندے دغا مشن دا کاز مخی بوتللی ما تا چکم عنوان والا شویو دا تنظیم حوالی سردے دا جماعت حوالی سردے اشاعت توحید و سنت زمونگ جماعت زمونگ دا تحریک و مشن س تاریخ لری س مقاصد لری پاغی باندے بیانات علماء وقتاً پا وقتاً کئی خو پدے موقع زیو دو خبرے کو یو دا دخپل عنوان متعلق چے یو معاصر یو کامیاب تحریک او تنظیم ستویلی کی دا یو کامیاب تحریک تنظیم دا بارا اولا خبرہ بہترین کاز او مشن پکاری الحمدللہ اغا بہترین کاز او مشن دا اشاعت توحید و سنت دیو دا دینا بل بہترین کاز مشن چاسر نشتر دا پیغمبری نبوی مشن دے قرآن پہ گوال دا انبیاء علیہ السلام بیانات پہ گوالی ہر پیغمبر راضی اولا خبر ادا کئی چھ فتقوا اللہ واتیون دغد توحید و دا سنت مشن دا نبوی مشن دے الحمدللہ دا دے منتا سوارسانی دا
د یو تحریک او د یو تنظیم د کامیابی د ټولو نه اوله خبره ده هغه مونږ سره شته دی. دویم هغه دا خبره چې اخلاصي سو دنیاوی غرض لالچ څه د اقتدار او د کرسی او د نوٹ ووٹ خبره منځ کې نه. د اشاعت توحید او سنت د دې تحریک 100 ساله تاریخ گواه دی. یو صدی تقریبا د دې تحریک پوره کیدونکې ده. زما شیوخو، زما اکابرینو، زمونږ استادانو، زمونږ علماو چرتا په توحید او سنت باندې سودابازی نه ده کړې، کمپرومایز نه ده کړې، د مفادو د پاره نه ده کړې، او توحید او سنت د الله کتاب د الله د رضا لپاره بیان کړي دي، په اخلاص بیان کړي دي. مقابله راغلي دي، د حکومت مقابله راغلي ده، د علماء سو مقابله راغلي ده، د غلط پیرانو مقابله راغلي ده، د عوامو مقابله راغلي ده. هغه مقابله زغملي دي خود الله د توحید د پیغمبر د سنت د کتاب د بیان نشاته شوی نه دي. خود دې دوه خبرونه علاوه یو بهترین نظم بیا ست ویل کی چې کله کاز مشنم بهترین اخلاص وی، بیا ماهرین د نظم و نسق د تنظیم او د تحریکات داوي. یو درې خبرې نورې دي چې کله په یو تنظیم او تحریک کې دا درې خبرې راشي، دا داسې یو ناقابل تسخیر قوت جوړ شي چې د دنیا هیڅ طاقت نه مقابله کولی شي او نه ختمولی شي. او که چرته دا درې خبرې نه یا دې کې څه کمې وي نو هغه طاقت هغه قوت څه وخت بعد په دې فضا کې تحلیل شي او نام او نشانې راشي. هغه درې خبرې، اول د ټولو نه لومبه خبره مضبوط نظم پکار، دویم ټوس منصوبه بندی پکار ده، او دریم دا کارکنانو اعلی تربیت پکار ده. دا نورو خبرو سره سره دا درې خبرې چې کله نظم مضبوطی، کله ټوس منصوبه بندی وي د هر کار د پاره، او کله د ارکانو د ما تحتو اعلی تربیت وي، نو دا یو ناقابل تسخیر قوت جوړي. په دې باندې د سیرت حواله سره یو واقع نیمه بیا هغه دویمه خبرې لراځي. هغه دا چې قرآن او سنت باندې موږ نظر واچ د اسلام فطرت وګورو، نو اسلام د یو نظم قائل مذهب او دین دی. زمونږ 15 وخت مونږ دا نورو خبرو سره سره یو تعلیم ورکدا دی چې په یو امام پسې په صف کې سیدا ودرېږي او د یو امام په الله اکبر باندې پورته کیږي ښکته کیږي. دا مونږ ته دقه د نظم او د تابعدارۍ تعلیم راکوي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشکات دویم جلد کې مشکات والا یو حدیث را نقل کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان الله كتب الاحسان فی کل شیء، اللہ رب العزت په هر شي کې احسان مقرر کړی دی. د نظم او په دې نوې اصطلاح کې د منیجمنت ماهرین علما دا وایي چې د دې احسان نه مراد یو کار په سلیقه مندۍ کول، په نظم و نسق او بهترین ډنګ سره کول. او هغه حدیث سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا یو مثال ویلی دی د ذبح متعلق ویلی دی. کله چې څاروی ذبح کوي چاړه ورته مخکې نه تیره کې، دا چاړه تیرول مخکې نه تیاری کول دقه نظم دی، دا ډنګ دی، دا نظم و نسق دی، دا احسان دی دغلته. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دا وایي. او بیا د نبی علیہ السلام زندگی په دې باندې گواه ده، د جهاد موقع ده، د سیاست اقتدار موقع ده، هر موقع باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې نه یو بهترین منصوبه بندی او په موقع باندې یو مضبوط نظم. ډیر واقعات، صرف یو غزوه بدر چې هغه د کفر او د اسلام اولنې بنیادی معرکه وا، الله رب العزت فتح اسلام ته نصیب کړه. او د بدر زمون په دین شریعت کې یو لوړ مقام دی او د بدریانو یو لوی مقام.
هغه بدر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله د تعاون نه بعد د الله د نصرت نه بعد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بهترین منصوبه بنده او د مضبوط نظم نتیجه وا سیرت راواله وګوره نبی علیہ السلام بر چبوتره جوړه کړی دا الته ولاړ دی ټول میدان جنگ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نظر کې دی خپل مرګري مخکاری د دشمن صفونه مخکاری دارنګ منصوبه بندی او نظم ادارے درې صفې جوړ کړی دي یو صف کې تیر انداز بلکې نیزه بردار دي بلکې توری والا ودرولی دي او هدایات دادی غش ترغه پوری بوله سو پوری چې دشمن را نږدې شوی دي ځکه غشي کوم اسباب کوم او بیا د دې صفونو اولنی مخ ته دوا اسو یو طرف ته بل طرف ته اس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرام ولاړ هدایات دو ذکر لوم حرکت بکوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه منصوبه بندی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مضبوط او بهترین نظم لاندې پزمکه باندې پیغمبر جوړی بره الله پارش کستای سورۃ الصف کې الله رب العزت فرمای ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كانهم صفا بنيانا ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص لاندې نظم نسق منصوبه بندی د پیغمبر دا بر عرش کې استایلش او په دې باندې کتابونه لیکل شوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه منیجمنت د دې نظم و نسق د دې منصوبه بندي نن مسلمان نه غیر مسلم هم د دې قائل دی چې داسې بهترین کمانډر جرنیل تاریخ کې نه دی تیر شوی خبره مې دې پورې کوله چې بنیادی شی دغه منصوبه بندی او نظم و نسق دویم شی دریم ادوخو منصوبه بندی او نظم و نسق دریم شی دا ارکانو اعلی تربیت د عقیده تربیت وی د عمل د عبادت وی د اخلاق وی روحانی وی دا نظم و نسق وی د سیاست وی د اقتدار د چلول وی د نبی علیہ السلام تربیت داسې کامل او داسې جامع او اعلی تربیت د وړې وړې خبرې نواله تر غټ خبرې پورې تر دې چې سلمان فارسی رضی الله عنه باندې یو يهودي غیر مسلم دا اعتراض کړو څنګه پیغمبر د استاسو تاسو ته دونه وړې وړې خبرې خي یعنی داغه اعتراض پدیو چې دا خو یو عقلی شی دی نو اصطلاح کې کامن سنس خبرې دي او داس بسنګ ماته دا خو پخپل چې سړی کې ساقلی نو داس ماتولو چل ول ورزي ستاسو پیغمبر تاسو دونه وړي خبرې کوي هغه صحابیو د پیغمبر تربیت شودا او دادا کوسترګه کېدو خبره نه چې ز پسترګه پټې کم دا خو د پیغمبر کمال له چې د وړي نه وړا او غټه نه غټه مونږ ته خولې را د دسمات کې نیواله تربیت پیغمبر وک او تر اقتدار او د حکومت چلولو پورې تربیت وک هغه صحابه کرام تربیت کله کله دعوت میدان دے نو بہترین داعیان دی کله کله درس د مسند درس مقدا بہترین مدرسین محدثین مفسرین دی کله کله د عمل او د عبادت مقدا نو دا سے عبادت د پیغمبر نه بعد چې دنیا وته حیران ده د عبادت ته دارنګ کله د اقتدار او د سیاست مقرره دنیا ته اوخول چې سیاست خلق داسې کوي حکمرانی خلق داسې کوي نظام خلق داسې چلی مسلم خسکه نن غیر مسلم د هغه قائل دی نن غیر مسلمم د عمر رضی الله تعالی عنہ نظام سیاست او حکومت سوتی ننم په دنیا کې په برطانیہ کې ناروے کې وغیرہ ملکونو کې د خپل مفادو د پاره د اسلام سره د خیر خوای یا د اسلام د منلو پنیت نه د خپل مفادو د پاره او نن ویلفیر سټیټ فلاحی ریاست کا اغي جوړول غواړي نو شاته عمر رضی الله تعالی عنہ ته ګوري ننم په ناروے کې عمر لاس پنوم باندې د عمر قوانین پنوم باندې قوانین نافذ نن دنیا دا منی سره د دې چې ایمان نروړي سره د چې د اسلام دشمنان دي خدا منی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تربیت نوت خلق داسې دي چې سورل سوکاله بعد هم داغي نظامونه سیستم نن د تمام انسانیت د پاره د فلاح او د ویلفیر دی
دا د هغه تربیت اثر و دې وجې نه دا درې خبرې د یو بهترین مشن اخلاص نه بعد کله چې په یو تحریک او تنظیم کې مضبوط نظم راشي ټوس منصوبه بندي وي د هر شي دپاره که مثلا دا اجتماع ده څونه قد شوې ده په دې باندې څونه دلته د اجتماع کمیټي ده څونه علما مرګري کارکنان بکی دي هغوی د میاشتو نه لګیا د منصوبه بندي کړې ده ځای به څنګه تیاری کینټین به چرته دا سټالونه به کوم ځای لګي دا شامیانه به کوم ځای لګي دا رنګ پینډال به کوم ځای په دې باندې منصوبه بندي شوې ده ځکه د دې حسن مونږ ته نن ښکاري او که چرته مونږ داسې کړی وی چې راغلی وی او راځئ کینئ بس لوډ سپیکر او میز کېدی او تاسو کینئ شی به ګډوډ دا د هغه منصوبه بندۍ او د نظم نتیجه ده چې دی کې حسن بهترینن ښکاري مونږ دا درې خبرې بنیادي یو دا مضبوط نظم دریم بهترین منصوبه بندي او دریم دا بهترین نظم منصوبه بندي به څنګه راځي دا به اله راځي چې د ارکانو تربیت وشي په دې توجه پکار ده نن سبا حالات دا دي د تمام امت هم او فکری انتشار شروع دی نوجوان نسل تعلیم یافته طبقه او معذرت سره که چرته غټ جسارت کوم زمونږ بعضې لاندې کشرانو کې هم فکری انتشار دی دا ذمہداری نن زمونږ د مشایخو علماو مدرسینو استادانو دا څنګه چې د توحید سنت تربیت عملو کو د دې فکری انتشار نه د بچ کولو غم هم پکار دی هسې نه سبا له دا زما دا شیوخ الله دې عمر او صحت ورکي دنیا کې نی نو هسې نه چې دا شی بل طرف ته لاړ شي د فکری انتشار نه بچ کول غواړي او نوی نوی نظریات نوی نوی سوچونه نوی نوی افکار د یو بل ځای نه وانلو هغه زما شیوخ چې نن دنیا کې یا هغې نشته قبرونو کې دي او یا نن یو څو کسان جمدي دي سپینګیري دي د هغې نه خپل فکر نظریه سوچ والو او د دې خپل فکر د خپل نظریه د خپل عقیده متعلق داسې قدامت پسند شو چې د فکر او نظریه باره کې د چا جدت ته مخې ته مونږ ګورو طریقې کار کې جدت کیدی شي خو فکر او نظریه کې نشي کېدی چې د بل ځای نه افکار واغستې مونږ کله بعضې طالبان وغیره نوې نوې افکار والی فکر عقیده نظریه به هغه کم چې ما ته زما شیوخو ښودلې ده یا موجوده شیوخ شته او هغه راته ښیي او یو بله خبره په دې موقع باندې زمونږ تاریخ د علماو د اکابرینو په دې باندې ګواه دی چې کله کومه فتنې سر پورته کړی دی زمونږ شیوخو مشایخو په هغې باندې رد کړی دی هغه فتنه مخلوق ته خلکو ته واضحه کړې ښکاره کړې ده په هغې باندې رد کړی دی او د جماعت شاد توحید و سنت د غټو مقاصدو نه یو مقصد دا هم دی چې چرتم فتنه وي د فتنې رد زمونږ کار اشاعت توحید و سنت دراصل د مولانا حسین علی رحم الله د علامه نیلوی رحم الله او د بیان مطابق دراصل د دې رخ د دې مزاج دا دی دا تعلیمی دعوتی اصلاحی تحریک دی خو کله چې فتنه راشي نو د فتنې رد د دې کار دی ځکه چې کله تعلیم وي دعوت وي اصلاح وي نو خامخا صحیح او غلط باطل او حق اب ښکاره کول غواړي غلط په به ګوته کول غواړي فتنه به ښودل غواړي چې دا نسل او انسانیت او دا امت دغه فتنو نه بچ خو فتنې مختلفې د شرک فتنه وه د بدعاتو فتنه وه مفتی صاحب د هغې تذکره وکړه پوره تاریخ یې ووې په هغې باندې زموږ مشایخو د اولې ورځې نه تر دې وخته پورې الحمدلله تمام شاه توحید و سنت کارکنان عوام طالبان مولیان همغسې د شرک او د بدعت خلاف دی رد کوي دا مسئله خلکو ته بیان کړه او الحمدلله زما اسلاف زما اکابرین زما شیوخ د شرک او د بدعت پر رد کې انتهایی ذکی الحسو اغي نور شینو سره شاید چې کمپرومایز کړي وي خو د شرک بدعت سره چېرې کمپرومایز نه دی دا د دې خصوصیت دی او دا توره امتیاز دی خو ما وی تاریخ ګواه دی فتنه راغلی ده زموږ مشایخو پې رد کړی دی هغې دپاره خلک بیدار کړی دی دارنګ د یونان فلسفه راله معتزله وغیره هغه راواغسته د هغې په سهاره باندې
د عقلیاتو په بنیاد په اسلام اعتراضونه شروع کړل خلکو کې تشکیک پیدا کړ دغه فتنې د رد دپاره دغه زمانې علماو یوناني فلسفه خپل نصاب کې شامل کړه دې دپاره چې د یوناني فلسفې جواب د یوناني فلسفې په ژبه باندې ورکړی شي نن د وخت کې غټه فتنه هغه د مغربي فکر د مغربي فلسفې ده د وخت کې لوی فتنه هغه الحاد را روان دی مولانا ابوالحسن ندوی سے خپل تحریراتو کې لیکلي دي دا دور د څه دور دی دا دور د ماده پرسته او د الحاد دور دی یو ځای کې لیکلي پاجا سراغ زندگی کې او ای نسل کشی دا غټه مسله نه ده چې ځای په ځای مسلمانان نسل کشي شروع ده برما کې اوشوا فلسطین کې کیږي شام کې اوشوا نسل کشي لګیا ده شروع ده مسلمان او دا مسله هم دونه خطرناکه نه ده د دې نه زیاته خطرناکه فتنه هغه الحاد دی فکری ارتداد دی چې امت ته متوجه شوی دی دا یو غټه مسله دې وخت کې عوام د ماده پرسته فتنې کې مبتلا شوي دي د دین سوچ فکر غم ختم دے خیال لا دے مولوی سے پوش او دینی پوش اما دا پرش اتا دغه فتنه متوجه دویم تعلیمی یافته طبقه تا دا مغربی فکر او فلسفه او د الحاد فتنه متوجه ده او د غامدیت فتنه متوجه ده او افسوس سره وایم چې دی وخت کې د غامدیت نه بعضی مولیان هم لګیا دي متاثره کی دا حالات شروع دي دونه لوی فکری انتشار کې دا امت او خاص کر دا خطه لګیا ده تیریږي دا غینا دارنګ بل فتنه اغا دادا چې مولیانو ته متوجه ده بعضو ته اغا د مذهبي هماهنګۍ ده او د وحدت ادیان او د مذهبي هماهنګۍ په اړ کې یهودو نصاراو له لار ورکول دي چې د مسلمان دا ذهن جوړ کړی شي چې د یهودو نصاراو سره زموږ څه دشمني نشته دا ټول د الله ته ځان رسول لارې دي څوک په یهودیت څوک په عیسایت څوک په هندو مذهب څوک د اسلام په ذریعه ټول خپل کار کوي دارنګ د مسلکی هماهنګۍ په نوم باندې بریلیت او شیعت ته لار ورکړی کېږي لګیا ده د دې نه لګیا دی بعضې مولیان لګیا دي متاثره کېږي دا دور انتهایی حساس دور دی دا مسئلې مونږ ته مخې ته دي دا دلته چې څونه مدرسین علما موجود دي په دې خبرو باندې توجه پکار ده او الحمدلله زموږ د وحدت المدارس په نصاب کې د مذاهب عالم حوالې سره نصاب کې کتاب هم دی د مطالعې دپاره نو د هغې دپاره الغزو الفکري نظریاتي جنگ سره په دې باندې خپل کشران بویل غواړي د دنیا مذاهب څه دي او هغوی څه ویل غواړي او زموږ سره اختلاف پسې دی او د دې فتنو نه خبرول غواړي دا حساس وخت او دا زموږ ذمہداري ده او اخر کې دا چې الحمدلله زموږ مشن زموږ کار د توحید او د سنت مونږ تاسو د نبوي مشن وارثان یو مونږ تاسو د مجدد الفسانی د شاه ولی الله د فکر وارثان یو مونږ د شیخ الهند وارثان یو مونږ د مولانا حسین علی د مولانا عبید الله سیندی وارثان یو او مونږ د شیخ القرآن رحمه الله روحانی اولاد یو دا داسې عالی نسبت ده خاص کر نوجوان علما او طلبا په دې خبره ځان پوي کې دا ما چې سوې دا کم نسبتونه مې وخول دا داسې عالی نسبت ته قسم په الله چې خپل ځان قربانول په دې باندې خوند راکړي دا داسې ورثه ده چې دا سینې پورې نه سترګو پورې د لګولو قابله ده په دې باندې کلک اوسئ په دې فخر وکړئ سر ټیټ نه کړئ او د دې مشن د داسې قربانۍ دپاره تیار شئ چې زموږ اسلاف او اکابرین څنګه په دې قربانۍ ورکړې وې الله رب العزت ته دا عمل کولو توفیق راکړي او مشایخ کابرین سټیج باندې ناستو ما به صدا سے الفاظ خبره کړي چې د ګستاخۍ د هغې دپاره معافي غواړم اقول قولی هذا استغفر